د قادیانانو ملګری نیم. قادیانان چې څوک دي بس د خپل لار علي او زه خپل نه الیکشن کوم، نه ما ستاسو د 18 روډ په کار دی او نه مې ستاسو ازاړو نه الیکشن کوم، نه څه کوم، نه اسم نه کوم. بس زه د پیغمبر علیه السلام امتي یم او د هغه نوسی یم. او چې ته زلان مومن اخلي او زلان مومن ما ته په خپله ویلي دي چې زه قادیاني یم او زه استفهام نه ورکوم، ما د عمل لرې کړي. نو عمل خان لپکا چې هغه وایي چې زه خبر نه یم لرې مې کړو، نو چې هغه وایي چې یاره زه په سټینډ هلم، نو بس اوس د کوي مافیانې بس مونږ سره ني وروره ان پي پوه شه او کار پوه شه او قادیانان پوه شه. تاسو ټول قادیانیان یې، مونږ ته پته ولګېده تاسو نه خدای منې او نه رسول منې. انشاءالله د قیامت په ورځ به پته لګي تاسو زمونږ. ورونو دا خو لکه د اوسنۍ میسج دی، دا د شپې بجې دي، دی کې هر چاته پته ده چې د زلان څه پوزیشن دی او څه پوزیشن نه دی. لہذا زه څه ووایم خو تاسو ته موږ دا خلک داسې لګېږي ته به وایي کو چېرته خدای موږ زلان نه موږ څه دغه شوي یو یا غیردینه یو یا څه یو یا څه یو او دا څه قسمه خبره چې روانې دي. نو مړه لږ سوچ وکړئ، لږ ځان نه هوښیار جوړ کړئ. دا اوس څه خبرې دي، دا څه کیسې دي، دا څه قطارې دي، دا اوس څه خبرې دي او نه په جذباتو باندې اوس دا خبرې تاسو صفا کولی شئ. ما خو درته ډېر واضح ووایي چې زلان بلمند زنوم خبر او چې خبر شو منو نشته. نو چې نشته نو بیا دا اوس ولې زه درته قادیاني ښکارم یا خدای مکه دا کومې خبرې په دې ګروپ کې روانې شو چې چا ته خدای مکه دغه ښکاري نو بالکل لارې ستاسو جدا دي. دا بار بار موږ ته دا مه وایئ چې دا الیکشن او دا دی او دا هغه دي. لارې د هر چا کولی دي، د هر چا خپله لار شته. یار چې یو سړی دا اوس د زما دا نوم څنګه لیو دا خو اوس لکه دی هم دی وخت لږ داسې چې ویلی نه شو خو ولې زه قادیاني شوم. دا کومې کیسې تاسو روانې کړي دي؟ لکه مثال راځه چې دا خبره هم د دې خلکو په مخکې دی نه خو زه قادیاني نه شوم که نه کنه زه قادیاني شوم چې تاسو بار بار دا وایې چې دا خدای دې نه کړي نعوذ بالله چې موږ د پیغمبر دا هغه د خاورو یو ذرې ته هم نه رسو خدای مکه چې زه به هغې سره د مقابلې دا کومې خبرې تاسو روانې کړي دي. خو بس یو سړی دی سلیپ شوی بس سلیپ شوی خبره راغونډه که بس یو شی دی نه لګي بیا زما د پارټۍ ګروپونو کې او د کیسو کې څه کوي به ځان راغونډ کې. یار د قادیانانو ملګری نیم. قادیانان چې څوک دي بس د خپل لار علي او زه خپل نه الیکشن کوم، نه ما ستاسو د 18 روډ په کار دی او نه مې ستاسو ازاړو نه الیکشن کوم، نه څه کوم، نه اسم نه کوم. بس زه د پیغمبر علیه السلام امتي یم او د هغه نوسی یم. او چې ته زلان مومن اخلي او زلان مومن ما ته په خپله ویلي دي چې زه قادیاني یم او زه استفهام نه ورکوم، ما د عمل لرې کړي. نو عمل خان لپکا چې هغه وایي چې زه خبر نه یم لرې مې کړو، نو چې هغه وایي چې یاره زه په سټینډ هلم، نو بس اوس د کوي مافیانې بس مونږ سره ني وروره ان پي پوه شه او کار پوه شه او قادیانان پوه شه. تاسو ټول قادیانیان یې، مونږ ته پته ولګېده تاسو نه خدای منې او نه رسول منې. انشاءالله د قیامت په ورځ به پته لګي تاسو زمونږ. ورونو دا خو لکه د اوسنۍ میسج دی، دا د شپې بجې دي، دی کې هر چاته پته ده چې د زلان څه پوزیشن دی او څه پوزیشن نه دی. لہذا زه څه ووایم خو تاسو ته موږ دا خلک داسې لګېږي ته به وایي کو چېرته خدای موږ زلان نه موږ څه دغه شوي یو یا غیردینه یو یا څه یو یا څه یو او دا څه قسمه خبره چې روانې دي. نو مړه لږ سوچ وکړئ، لږ ځان نه هوښیار جوړ کړئ. دا اوس څه خبرې دي، دا څه کیسې دي، دا څه قطارې دي، دا اوس څه خبرې دي او نه په جذباتو باندې اوس دا خبرې تاسو صفا کولی شئ. ما خو درته ډېر واضح ووایي چې زلان بلمند زنوم خبر او چې خبر شو منو نشته. نو چې نشته نو بیا دا اوس ولې زه درته قادیاني ښکارم یا خدای مکه دا کومې خبرې په دې ګروپ کې روانې شو چې چا ته خدای مکه دغه ښکاري نو بالکل لارې ستاسو جدا دي. دا بار بار موږ ته دا مه وایئ چې دا الیکشن او دا دی او دا هغه دي. لارې د هر چا کولی دي، د هر چا خپله لار شته. یار چې یو سړی دا اوس د زما دا نوم څنګه لیو دا خو اوس لکه دی هم دی وخت لږ داسې چې ویلی نه شو خو ولې زه قادیاني شوم. دا کومې کیسې تاسو روانې کړي دي؟ لکه مثال راځه چې دا خبره هم د دې خلکو په مخکې دی نه خو زه قادیاني نه شوم که نه کنه زه قادیاني شوم چې تاسو بار بار دا وایې چې دا خدای دې نه کړي نعوذ بالله چې موږ د پیغمبر دا هغه د خاورو یو ذرې ته هم نه رسو خدای مکه چې زه به هغې سره د مقابلې دا کومې خبرې تاسو روانې کړي دي. خو بس یو سړی دی سلیپ شوی بس سلیپ شوی خبره راغونډه که بس یو شی دی نه لګي بیا زما د پارټۍ ګروپونو کې او د کیسو کې څه کوي به ځان راغونډ کې. یار